رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغی عرس مبارک دا ملنگ باباجی رحمه اللہ تعالی کی زمون استاسو دا ټولو دا حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کے قبول مقبول او منظور فرمائی او رب العزال خالق کائنات دا دغی پاک محفل شریف چی سمرا ثوابنا او اجرون دی اللہ کریم دا طول پیغمبرانو تا دا پیغمبرانو مبارکانو کل مسلمانانو امتیانو تا کل عوام و خواص اولیاء کرامو تا بالخصوص ملنگ باباجی رحمت اللہ تعالی علیہ تا پورا پورا ثوابنا اور رسولے کی ډیر په درناوي سره په سټیج باندې تشریف فرما ګڼ شمېر علماء کرام سادات کرام مشایخ اعظام مدحان مصطفی علیه الصلاة والسلام او نږدې او د لرې نه راغلو مشرانو کشرانو همزولو ماشومانانو الله کریم د موږ ستاسو همیشه دپاره د داسې نیکو محافلو کې قبول شوی حاضري همیشه دپاره نصیب وفرمایي سامعینو حضراتو مانه وړاندې شاهد علماء کرامو خپل خطابات فرمایلی وي نعتخواني هم شوي وي او منقبتونه هم بیان شوي وي د عرس مبارک به د اخري لمحاتو کې زه د خپل حاضرۍ دپاره دوه درې خبرې په نیت نصیحت باندې او په نیت یو پیغام باندې عرض کول غواړم امید لرم چې کوم ځوانان دي مشران دي سپینګیري دي هغه زما د دوه دریو مختصر خبرو ته په دهان باندې غوږ کېږدي الله کریم د دین زده کړه نصیب وفرمایي او ماشومانانو بچو ته دا گزارش دی چې دغه عرس مبارک کې به خلل نه اچوئ په خپلو ځایونو باندې کښېنئ پروګرام آخره پورې سامعینو حضراتو بلا تمهید چونکه وقت مختصر دی زه آغاز کوم د تاریخ دمشق د کتاب د یو حدیث مبارک نه سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ طول و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم فرمان علی شان دے دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور مبارک ارشاد فرمائی چې روی زمین باندې په هر زمانہ کې با صدا سے سپیزلی دا سے نازولی دا سے بدین باندې قربان دا اللہ و دا اللہ رسول تا قریب بندگان با موجود وی پا ہر دور کے او پا ہر زمانہ کے حضور فرمائی چھ 300 کسان بداسی وی پا ہر دور کے چھ دا ہوئی زڑنا با دا آدم علیہ السلام دا زڑنو پا مثال وی 300 سپیزلی و پروی زمین باندے داسی وی چې دا غوی د زړونو صفائی د زړونو صفا او دا غوی د زړونو کیفیت او دا غوی د زړونو نورانیت او دا غوی د زړونو روحانیت با الله پاک هغه مرتبه ته رسولي چې کوم مرتبه د زړه د آدم علی السلام وا خدای پاک د 300 اولیاء او پاکان با په هر زمانہ کې داسې پیدا کړي قلوبهم علی قلب آدم چې دا غوی د زړونو په مثال د آدم علیہ السلام بوي حضور پاک مزید فرمای چې دغه 300 نه بعد با
سلویخ بدا سے پاکان خلق وی قلوبهم علی قلب موسی چې دا غوی زړونه په مثل د موسی علیہ السلام د زړه وی او حضور مبارک فرمایي چې اوه کسان به بیا داسې هم وي چې حضور فرمایي چې قلوبهم علی قلب ابراهیم چې دا غوی زړونه به د ابراهیم علیہ السلام د زړونو په شان دی وی حضور فرمایي چې بیا به درې قسمه درې انسانان به داسې هم وي چې قلوبهم علی قلب جبرائیل چې دا غوی زړونه به په زړونو په شان د جبرائیل علیہ السلام وي او فرمایي چې درې نه بعد پنځو نه بعد به درې داسې کسان به وي چې دا غوی زړونه به علی قلب اسرافیل د زړونه به د اسرافیل علیہ السلام په شان دی وي او یو انسان الله ولی به داسې وي په هر دور کې په هر زمانہ کې به په روی زمین باندې به یو انسان داسې وي چې قلبه علی قلب میکائیل چې د هغه زړه به په شان د زړه د میکائیل علیہ السلام باندې وي گویا حدیث مبارک مطلب او غرض دا دی چې دا پاکه خاوره د ځمکې دا به د پاکو خلقو نه خالی کېږي نه په دغې ځمکه باندې به ضرور پاک خلق موجود وي قرآن کریم فرقان حمید آیات طرف ته به ځم خو دغه حدیث مبارک اختتام ته رسول غواړم حضور مبارک مزید سے ارشاد فرمائی حضور فرمائی چې هغه درې سوه چې زړونه د آدم په شان دي علیه السلام هغه څلوېښت کسان چې زړونه د موسی علیه السلام په شان دي هغه اووه کسان چې زړونه د ابراهیم علیه السلام په شان دي هغه اووه کسان چې زړونه د جبرائیل علیه السلام په شان دي هغه پنځه کسان چې زړونه د حضرت میکائیل علیہ السلام په شان دي هغه یو فرد کامل چې د هغه زړه د اسرافیل علیہ السلام په شان دی میکائیل علیہ السلام په شان دی حضور فرمایي چې دغه انسانانو په خاطر باندې په کل انسانانو باندې خدای پاک بارانونه وري او ټولو انسانانو ته چې الله پاک رزق ورکوي خدای پاک دغه پاکانو په خاطر باندې رزق ورکوي حضور فرمائی چې دغه پاکانو په خاطر باندې رزق به بندگانو باندې تقسیمیږي بارانونه دغه سپیڅلو خلق په مخ په خاطر باندې وريږي او حضور مبارک یو لفظ او ارشاد فرمایلو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې خدای پاک ژوندنونه او زندګي هم د دوی خلکو په خاطر ورکي او انسانان چې مړ کیږي د دوی خلکو په خاطر باندې مړ کیږي او مزید حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کومه بلاګانې کم مصیبتونه کم غمونه کم دردونه د اسمان نه نازلېږي کله چې رب ذوالجلال دغه سپېڅلو خلکو ته وګوري رب ذوالجلال مصیبتونه دغه پاکو خلکو په خاطر باندې ختم کړي پنځه قسمه انعامات سرور دو عالم علیہ السلام په دې روایت کې ارشاد فرمایلو حضور فرمایي مرګونم د دوی په خاطر ژوندونم د دوی په خاطر بارانونم د دوی په خاطر رزقونم د دوی په خاطر او د مصیبتونو ختمېدلم د دوی په خاطر باندې دا حضور مبارک فرمایي چې کله دا حدیث مبارک علما تشریف فرما دي چې کله حضور مبارک دغه حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپلو اصحاب کرامو ته دا حدیث مبارک بیانولو نو صحابه او تابعین او شاگردان ورته عرض کړي دا ډیره ټو دی پوینټ خبره ده ډیره بنیادی خبره ده ته توجه کړئ عرض ورته کړي اے عبد الله په دې باندې پوه شو چې د دوی په خاطر باران وريږي په دې پوه شو چې د دوی په خاطر باندې الله پاک رزق راولي په دې پوه شو چې د دوی په خاطر باندې بلاګان ختميږي
خو اے عبداللہ ابن مسعود د دې حدیث مبارک د الفاظو سم مطلب دی چې د دوی په خاطر خلکو ته ژوند ملاویږي د دوی په خاطر باندې خلکو ته مرګ ملاویږي د دې څه مقصد دی عبداللہ ابن مسعود ورته فرمایل چې د دې مقصد دا دی چې د دې خلکو په دعا باندې خلکو ته اولاد ور نصیب کړي او رب ذوالجلال خلق مړ کیږي د دوی په خاطر چې دوی په بدعا باندې خدای پاک جبابر خلق ظالمان کفرا فجرا چې د خدای پاک نافرمان دي او دا غوی پسې الټن لاس اوچت کی الله پاک ظالمان تبا کیم د دوی په خاطر باندې ذکر محبوب فرمای ژوندم د دوی په خاطر مرګم د دوی په خاطر ژوند مقصد دا چې څوک راشي او ورته وایي چې سه مبارک دعا راته او بچی منشتا اولاد منشتا اسه د داتا صاحب رحمت الله علیه خبره اوس فی الحال ذهن لراغلا یو خزا ول راغلا او عرض ورته کوي صاحب دعا راته وکا یو درویش یو ملنګ لګ څنګه ملنګ بابا رحمت الله علیه دی یو ملنګ بابا له یو بوډه رااله داسې درمیانه عمر ورته عرض وکړو چې صاحب اولاد منشتا ورته وی فرمایل چې هغه مخامخ چې کم درویش ناست هغه لاړه شه چې هغه لاړه نو ورته وی جی دعا وکړه چې هغه به دعا غوښتې وای کنه دا اولاد چې تاسو ته راولې ګلم داتا سے فرمایي چې ما ورته ویل چې لږ بچی د پکار دي کا ډېر استړی شوی یم ډیر اولاد د تند مډیر کلونو نه ده او ډیر بچی غواړم انسان چې کله وګي اسی د خوش طبیعته لپاره خبره کوم ایو کسو وعده تلو او لس دیګي پخکړیو پکې نو چې کله لس دیګو کتل نو وګي ډیر زیاتو هغه د کور وعده کړی ته وای چې دا لس دیګونه خو ډیر کم نه دي نو بیا ورته وی چې د باندې اول لګ روټه وخوري نو بیا په پته ولګي چې روټه په وخړه او بیا لس دیګونو ته وکتل چې دا ډیر زیات دي نو چې کم انسان وګي هر شی ورته کم ښکاری نو ډیر هر څه ډیر غواړي نو دغه بیبي ورته وایي چې مال ډیر بچي الله نه وغواړه ورته ارشاد فرمایلو چې څومره بیا مې چې خډیر اج خطه یو ساکه هینسه وای په یو ساکه د چې څو هینسه پورا کړي دومره اولاد بدت الله پاک در کی هغه د نر بچي شروع شو کتابونه لیکي چې په یو سا کې 1 نه 40 پورې هینسه ویلې داتا سے الله سوچت کو رب کریمه د ما در لنه راغله د ستا در لراغله دا رب کریمه دې په یو خنیت باندې راغله دا رب کریمه ز سفارش کوم ز سوال کوم چې دغه خور تا او دغه وراندار تا څومره تعداد 40 تعداد په یو سا کې ویلې ده خدای پاک څلويخ اولاد ور نصیب کا هغه بیبي قسم خوري پر رب باندې چې موږ کال لم اولاد شروع شول او دو او درې اولاد مکیدل چې کله زه د مرګ وخت لراتلم ما په ژوند کې خپل څلويخ اولاد ولیدل حضور مبارک ارشاد فرمایي دا سه سپیزلی خلق شتا پس مکو باندې چې هغه په دعاګانو باندې رب ذوالجلال خلق الاولاد ور کوي او دا خبر چې چاته و کې به کفر او شرک دی حدیث مبارک مدر ته بیان کو حضور مبارک فرمایي چې دغه خلقو په خاطر باندې رب ذوالجلال خلقو ته ژوندونو ور نصیب کوي مونږه عقیده دا د ایمان دا دی چې یو پاڼه که حرکت کوي د خدای پاک د اراده نه بغیر نشي کېدی خدا خبره دامم عقیده ده چې هر څه کوي الله پاک خو کچرم رب ذوالجلال بندگان الله د دعا دا کمال او اختیار ورکړی وي چې لاس درته اوچت کی کوي الله پاک خو په دعا د بندگانو باندې رب ذوالجلال بندگان الله هغه پاک لاسونه او پاک ژبې ورکړي دي غرض مده حاضرینو چې ما مقصد د حدیث مبارک نه داو نن ما او تناسیو او دا صاحبم ناسته چې کم دا ملنګ بابا رحمت الله علیه سره وخت تیر کړی دی یاد ساتئ ما او تا چرته د پلار یا د خپل نیکه په مرګ باندې کال په کال راجمع نشو ما او تا د خپل رور د خپل ماما په کال باندې داسې محافل نه منعقد کو یا ساتي چې کوم خلکو
ټول عمر د خدا په یاد کې تیر کړی دی د هغوی ژوندم د خدا د پاره وي هغوی مرګم د خدا د پاره وي او هغه چې کله وفات شي دغې دنیا نه لاړ شي خدا یې د هغه په ژوند باندې هم خلکو یاد کړی دی د هغوی د مرګ نه بعد هم د هغوی په نامه باندې خدا یادیږي ځکه چې هغوی مرګ او ژوند دا ټول خپل خدا ته وقف کړی وي هغوی خپل ژوند خپل رب ذوالجلال له ورکړی وي هغوی الله الله کړی وي هغوی د خدا د رب ذوالجلال او د محمد مصطفی علیه السلام طریقې خپلې کړې وي د هغوی ژوندونونه د هغوی کردار د هغوی زندګۍ د الله د رسول دپاره وي او دا خبره ستاسو نه پټه نه وي چې کوم خدای پاک چې دی د حی القیوم دی همیشه ژوندی رب دی د چا نامه ژوندی پاتې کیږي د هغې خلکو نامه قیامت پورې ژوندی پاتې کیږي چې کومو خلکو د ژوندي رب دپاره ټول ژوند وقف کړی وي د خپل ژوند کې خپل رب ژوندی رب همیشه دپاره یاد کړی وي د داسې رب چې همیشه ژوندی دی د دغې رب په نامه باندې چې چا ژوند تیر کړی دی د هغوی نامه هم تر قیامته پورې ژوندی پاتې شي ځکه دغې خلکو ته بقا ملاو ده د هغوی نامې ژوندی دي د هغوی سیرت ژوندی دی د هغوی کردار ژوندی دی د هغوی تاریخ ژوندی دی ما او تا ته د خپل نیکه پوره نامه یاد نه وي خو که چېرې ما نه پوښتنه وکړې چې په پاکستان کې کم کم ولی پیژنې نو که هغه داتا علي حجویری رحمت الله علیه دی که نور ډېر ګڼ شمېر اولیاء کرام با فرید رحمت الله علیه او د خپلو وطنونو علاقو اولیاء کرامو نامې که مال راځي که هغوی دربارونه ما لیدلي که هغوی خانوادې ما لیدلي دي که هغوی سره زمونږ تعلق او نسبت ته یاد ساتئ صرف اور صرف دې دپاره ده چې هغوی د الله تبارک وتعالی سپېڅلي خلک وو هغوی د رب منلې ده هغوی د خپل رب منلې ده ځکه دا ټول خلک بیا د دوی مني دوی د رب منلې ده خلک بیا د دوی مني او اختصار سره صرف اشاره عرض کولو غواړم چې چا د رب منلې ده بیا هغوی نامې ژوندی پاتې کیږي هغوی دپاره بیا خلک ګرویده شي خلک د هغوی محبین شي خلک د هغوی سره په نسبت باندې خوشحالیږي یو صاحب روان دی او ورته پته وه چې په قرن کې اویس قرنی رضی الله تعالی عنه موجود دی د هغه دیدار دپاره یو کس راغلو کلي کې پوښتنه وکړه چې اویس قرنی صاحب چېرته دی چا ورته ویل چې هغه لیوني باندې سکې چې که هغه روغ دی او که لیونی دی خو زه ورسره ملاویږم ورته وی فرمایل چې هغه به چېرته په هلته په ډاګو ماګو کې او چېرته په غرونو ځنګلونو کې به وي ګډې او چیلې به سره ورشه پسې او دا هم یقیني خبره ده چې څوک هم د مرتبو خاوند وي خپل کور کلي وطن ته داسې دروند نه ښکاري چې څوک خانه کعبه شریفې سره اوسېږي که نه ډېر خلک به وي چې لا عمره به یې نه وي کړي حج لا به ډېر خلک وي چې مکې معظمې اوسېدونکي به وي خو حج به یې نه وي کړی وجه دا چې هغوی سره نږدې ده نو داسې زیات معیار او مقام او رتبه یې ده خو هغوی ته ښکاره کېږي نه چونکې اویس قرني رضی الله تعالی عنه د هغه یو ځان له مقام دی هغې طرف ته به نظم اویس قرني رضی الله تعالی عنه پسې چې دا کم کس راغلی و نو پوښتنه یې وکړه چې چېرته ځنګل کې به وي ډاګه کې به وي غرونو کې به وي تلاش یې وکړو اویس قرني رضی الله تعالی عنه ګډې او چیلې راوښکې وې او مختلفو ځایونو کې پرېښودې څرېدو دپاره او دی ولاړ دی په یو غټ کاڼي باندې مونځ کوي خپل رب ته ولاړ دی ټیک ده که نه دا رب ته ودرېدل هم دا ډېر لوی سعادت غواړي دا سجدې کولم دا ډېر لوی سعادت غواړي الله کریم دې موږ نصیب کړي حاضرینو دا کس رالو چې غټ کاڼي باندې ګوري اویس قرني رضی الله تعالی عنه ولاړ دی او مونځ کوي چې خوا په خوا باندې ګوري ګډې او چیلې څومره دي د دې نه څلور طرفونو باندې
لیوان شرمخان تاو دی د دغه ګډو چیلو حفاظت کوي صد پر راغله او دا کس وای چې مان د خپل مقصد هیر شو چې زراغله د صد پارم چې کله سلام وګرځول ما ورته وی چې تا اویسه چې او ما ته خلق اویس وای ما ته خلق اویس وای نو زیم بنده د الله ورته فرمایي چې ولې راغله چې کوم مقصد واخو پرېږدا دلته حالات ما څه عجیبه ولیدل دا راته بیان کا څه نه ولیدل ورته فرمایي چې ما دا ولیدل چې ته په یو غټ کاڼي باندې ولاړې او مونځ کې او څلور طرفونو نه د ستا ګډې او چیلو شرمخانو حفاظت کوي دا راته ووایه چې شرمخان خو راځي د دې دپاره چې ګډې او چیلې ماتې کي او د ستا د ګډو چیلو ماتېدو په ځای باندې حفاظت کوي د دې راز راته وښایه ورته فرمایله چې د دې راز دا دی توجه غواړم باریکه جمله ده چې د دې راز دا دی چې کله زه د الله شوم دا ټول مخلوقات مال الله راولېږل کله چې ما د الله تبارک وتعالی په بارگاه کې د رب ذوالجلال د سجدو عبادت لپاره ودرېدم نو زه د الله لپاره ودرېدم الله شرمخان راولېږل چې غم ګډې او چیلې ماتوي حفاظت لپاره ځکه راولېږلې چې زه د رب ذوالجلال په بارگاه کې سجده بریز شوم زه رب ته ودرېدم بندگان رالل ما په خدمت کې مشغوله شول دا هغه بندگان دي چې څوک هم د هغه شي څوک هم د رب ذوالجلال د معرفت تلاش شروع کی د رب ذوالجلال د عبادت کې گم شي ورک شي د خداوند قدوس په معرفت کې بیا د هغې رب د غیرت تقاضا دادا د معرفت تقاضا دادا چې بیا خپل بندگان چاله نه ورکوي دا د الله دی ټول بندگان د دغه بنده جوړ شي د هغې په خدمت کې مصروف شي خو کله چې کله ټوټلی ته د الله تبارک وتعالی شي دا ملنګ بابا رحمت الله علیه تاسو وګورئ موږ د هغې په نامه باندې د هغوی د عرس لپاره راغونډ یو د چا به رشته دارو کې راځي خو د اکثرو نه راځي نه د هیڅ هم نشته دی هغه د الله چې هغه د الله شو الله د په نامه باندې مونږ راجمع کوي ولې ځکه چې هغه ټول عمر الله کې تیر کړی و دارنګې مونږ استاد وګورئ د لنډي کوتل شریف صاحبان د مانکی شریف صاحبان د ډاک پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه زندگی وګورئ دارنګې اور تیر په تیره باندې شیخ جنید پېښوري رحمت الله علیه دارنګې سیدو شریف سواد بابا جی رحمت الله علیه تاسو خپل مشران وګورئ د هغوی په قبرونو باندې ګمبتونه جوړ دي د هغوی نامې آباد دي د هغې نامې ژوندی دي د هغوی تعلیمات ژوندي دي وجه دا ده چې د هغوی د ژوندي رب دپاره خپل زندگی وقف کړې وه بس داسې خلکو سره یاد ساتئ تعلق او جوړ چې دی دا د دواړو جهانو کامیابي ده اختتام طرف ته به ځم په خپلو خبرو کې او داسې خلکو د لاس نیوه کول د داسې خلکو لمن نیول د داسې خلکو د قدمونو او د پیزارو خدمت کول یاد ساتئ په خپله هم او دغه بچو له هم دا درس ورکول چې د داسې خلکو د پیزارو خدمت وکړئ د داسې خلکو لمن راټینګه کوي د داسې خلکو لاسنیوه وکړئ د داسې خلکو سره نسبت قایم کړئ یاد ساتئ بیا دا ډېر زورور خلک دي دا څنګه خلک دي ډېر زورور خلک دي او زورور په حدیث مبارک په رڼا کې عرض کول غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي توجه غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي متفقون علیہ حدیث تے مشکات شریف حدیث تے حضور مبارک ارشاد فرمائی چې خدای پاک داسې بندگان شتا چې قیامت په ورځ باندې به رب سره جګړه کوي حضور مبارک فرمائی څنګه جګړه به کوي چې لکه څنګه یو دوه دوستان دي او په دنیا کې د یو دوست د بل دوست سره څه پیښه راغلې او دا دوست د خپل دوست لپاره هغه بل سره څنګه جګړه کوي لانجه کوي باس کوي
او د هغه دپاره نیغ ودرېږي چې دته څپېړه ورکول دا ماته څپېړه راکول دي د ده نه حق لاندې کول ما نه حق لاندې کول دي حضور فرمایي چې یو دوه دوستان په دنیا کې د یو بل دپاره څنګه جنګ جګړه کوي د هغه فیور کوي هغه طرفداري کوي حضور فرمایي چې په دنیا کې لا کمه کوي آخرت کې به داسې بندگان وي چې د خدای پاک سره به د خپلو دوستانو دپاره ډېره زیاته جګړه به کوي رب ته به څه عرض کوي ای رب کریمه ای رب کریمه داسې خلق دي چې تا جهنم ته بوتلی تا جهنم ته بوتلی یا رب العالمین مونږه تا سره رب محبوب کریم چې کم الفاظ استعمال کړي اشد مجادلتن د جنگ جګړې الفاظ استعمال کړي خو رب ذوالجلال دا اختیار ورکړی د نیکانو عظمت بیانول غواړي د حضور مبارک د امتیانو د فقراو د درویشانو مرتبه ښکارا کول غواړي حضور مبارک فرمایي چې دا بندگان به رب ته عرض وکړي مولا هغه خلق تا جهنم ته بوتلی چې موږ سره به منځونه کول په صف کې به را سره ولاړو رب کریم هغه انسانان موږ نه وینو جنت کې جهنم کې پراته دي چې هغوی به موږ سره روجې نیولې روجه ماتې به را سره کو پښمنۍ به را سره کولو او یا رب العالمین هغه خلق دم جهنم ته بوتلی چې موږ سره به محبت کولو رب العالمین دا ټول خلق به جنت نه راوباسي جهنم نه راوباسي رب ذوالجلال ورته ارشاد فرمای اے د ما پاکانو بندگانو زی لاړ شي جهنم ته چې څوک څوک پیژنې لاس نه رانی سے ځان سره جنت ته داخل کړي حضور مبارک حضور مبارک ارشاد فرمائی دا کسان بلاړ شي دا بخپل جنتیان وي د رب ذوالجلال محبوبان بوي رب سره به باس مباحثه کوي لاړ بشي جهنم لا او چې څوک څوک پیژني هغه به لاس نه رانیسي او ځان سره به جنت لبوزي یاد ساتئ څوک به پیژني اوس ما ستاسو په خپل منځ کې څه تعلق نشته ډېر نو شاید چې ما به لږ ډېر تاسو څه ناڅه به پیژنئ خو عدم تعلق د وجې نه زه ستاسو نامه پیژنګلو نشم کولی پیژنګلو کله کېږي تګ راتګ باندې پیژنګلو کله کېږي په نسبت باندې پیژنګلو کله کېږي سلام دعا برقرار ساتلو باندې نسبت کله جوړېږي په لاسنیوه او په بیعت باندې ناسته پاسه جوړېدو باندې چې کله پیژنګلا وشي دا سپېڅلي خلکو نسبت و تعلق دا دومره زورور دی لکه زه د دغې صاحب چې د چا مخکې د باباجي صاحب رحمت الله علیه منقبت شریف وړاندې کوي چې دوی ورسره ناسته کړې ده یاد ساتئ دغه درویشانو دغه ټول عمر ده ورسره ناسته کړې ده دا ناسته بې ځایه نه ده دا نیکان هله ځینه جنت ته چې ځان سره خپل مریدان جنت ته نه وي داخل کړي دا درویشان مبارک دا زه نه وایم دا قرآن وایي دا حدیث مبارک وایي الاخلاء یومئذ عدو حضور رب ذوالجلال ارشاد فرمائی آیات کریمه مقصود و مطلوب دا دی رب ذوالجلال فرمائی قیامت په ورځ باندې هر تعلق به ختم وي د مور او د پلار د بچی او د پلار د بچی او د مور د لور او د خور ټول تعلقونه به ختم وي رب ذوالجلال فرمایي چې یو تعلق په کار باندې راځي او هغه تعلق دا دی چې کم یو انسان د پاکیزه او د تقوادار انسان سره دوستانه ساتلی وي صرف د نیکانو دوستانه په کار باندې راځي بله یو دوستانه په کار باندې نه راځي دا هغه خلق دي چې رب فرمایي دوی دوستانه قیامت کې په کار باندې راځي او څنګه په کار باندې راځي حدیث مبارک تفسیر بیان کړي توجه غواړم ابن ماجه حدیث مبارک باندې خپل خبرو اختتام عرض کول غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي قیامت پر ورځ باندې به 120 صفونه وي د یاد ساتئ 120 صفونه به وي حضور مبارک فرمایي چې په دغه صفونو کې به یو کس داسې وي چې دغه صفونو کې مخې ته تیریږي
یا صفونو کې به ولاړ وي حضور مبارک ارشاد فرمایي توجه غواړم چې دغه صفونو کې یو کس به بل کس ته ووایي اما تعرفني اے صاحبه ته ما نه پیژنې دا صاحب ورته فرمایي چې نه د پیژنم ورته فرمایي چې زه هغه کس یم چې په دنیا کې یو ورځ تا د اودس د اوبو ضرورت رالو بل روایت کې راځي چې تا د اسکلو ضرورت رالو او ما درله هغه ګوټ اوبه یا اودس دپاره اوبه درکړې وې زه هغه یم حضور مبارک ورته فرمایي چې دا کس به ورته وایي چې ښه او اوس مو وپېژندې چې خبره وایه څه خبره ده عرض ورته کوي چې خبره دا ده چې زه رب ذوالجلال په جهنمیانو کې شمارلی یم لږ رب ته وفرمایا چې ما تاسو سره جنتیانو ته واړئ رب ذوالجلال دغه ټول حالت کیفیت ویني دغه بنده به خپله وایي چې رب ذوالجلال دغه بنده سفارش به زه څنګه کوم رب ذوالجلال ته عرض کوي رب ذوالجلاله دغه بنده ما سره یو احسان او ښېګړه کړې ده یو ورځ یو ګوټ اوبه راکړې وې رب کریمه که ستا خوښه دا هم را سره جنت ته لاړ شي چې کله ځان سره په خپل صف کې ودرېدو اراده وکړي فرشتې به ورته وي چې ما دا جهنمي دی ته جنتي رب ذوالجلال به نورې فرشتې راولېږي چې نه نه دا جهنمي هم پرېږده چې ځان سره جنتیانو صف کې ودرئ ځکه چې ده د ما د بنده له په دنیا کې یو ځل اوبه ورکړې وې هغه یو ځل د اوبو په خاطر باندې جهنمیانو لیست نه ما خارج کو د جنتیانو په لیست کې ما ولیکلو یا ساتئ د دغې درویشانو د دغې ملنګانو د دغې پاکانو خلکو دا خدمتونه چې دي دا بې ځایه نه ځي او دا خبره هم یاد ساتئ دا متفقن علیه حدیث مبارک دی حضور مبارک ارشاد فرمائی یو نبی پاک مبارک تا چا عرض کو یا رسول اللہ ټول وایي یا رسول الله عرض کوي یا رسول الله یو کس دی او د بل انسان سره مینه ده د بل انسان سره مینه ده محبت دی یا رسول الله دغه انسان چې دغه نیک انسان سره مینه کوي دغه انسان له څه فایده ورکوي حضور مبارک ولا جواب ور فرمایلو حضور مبارک ورته فرمایي چې یو کس راولګي او د نیک انسان سره مینه شروع کی قیامت په ورځ باندې اگر چې دا محبت کوونکی په عمل کې په علم کې په کردار کې ډیر کمزور دی خو چې چا سره محبت کوي داغه عمل داغه علم داغه معرفت داغه کمال داغه رتبه ډیره زیاته اوچته ده او چې څو محبت کوي د ده والا ډیره کمه ده حضور فرمایي چې دا کم درجې والا محبت کوونکی الله پاک به د هغې خلکو په صف کې ودرئي چې کمې د لوړو مرتبو والا سره مینه محبت ساتي حضور ورته فرمایي چې اگر چې عمل کې به ته کم وي اگر چې علم کې به کم وي اگر چې کردار کې به کم وي خو دغه کم عمل کم علم والا دا به د اعلی علم او کردار والا سره په صف کې صرف په دې بنیاد باندې ولاړ وي چې دغه لاندې خلکو د باندې خلکو سره مینه محبت ساتي دا د حضور مبارک متفقن علیه حدیث مبارک دی غرض مده حاضرینو اگر چې مونږه ډیر بیکار یو مونږه هغه تنوري سره هغه سوي روټۍ پرتې وي چې سوي روټۍ خوا به خوا باندې کېږي چې کمې خرڅېږي هغه مخې ته پرتې وي خرڅ دپاره مونږ هغه سوي روټۍ یو خوا کې پرتې یو که چاله الله په نامه ورکړه ټیک وي که چاله داسې په دوکه کې روټو منځ کې کېښوده نو مونږ هم داسې کېدی شو که د ډېرو روټو په ډېر کې دا پټ منځ کې کېناستلی شو شاید چې رب ذوالجلال ته مونږ هم قبول منظور شو مونږ هغه سوي روټۍ یو چې هغه د خوړلو لایق نه دي خرڅېدو لایق نه دي څوک یې اخلي نه خو که کله چرته د خوږو روټو او د صحیح پخشو روټو په منځ کې چا کېښودو نو شاید چې د مونږ ستاسو هم بیړه پار شي مونږ ډېر نالایقه یو خو د داسې درویشانو سره د داسې بزرگان دین سره د داسې هستیانو سره د غوثانو سره اوتادو سره ابدالو سره شیوخو سره د معرفت او د کرامت خاوندانو سره د دغې ادنا غوندې خلکو نسبت راغی بیا رب ذوالجلال ما او تا ته نه ګوري چې ما او تا چا سره ناست یو هغوی ته بیا ګوري او د هغوی په خاطر باندې به په دنیا کې به انشاءالله بیړه به مونږ پار وي قبر کې به هم پار وي
آخرت کې هم پار وي. خبر ډېرې خو مختصر دا چې د داسې خلکو د داسې نیکانو د داسې پاکانو لاس نیوه پکار ده، د هغوی سره بیعت پکار دی، د هغوی سره تعلق پکار دی، د هغوی سره کامل نسبت پکار دی او هغه کاملانو سره پکار دی، جاهلانو سره نه. نن سبا هر څوک پیر صاحب دی، هر څوک ناست دی په ګدۍ باندې، 15 ګوتمې اچولې وي او 6-8 جوړه جامې اچولي په یو ټایم باندې. یاد ساتئ یو صحیح درویشان وي هغه یو ځان له طبقه ده، ځان له مرتبه ده، خو هر څوک په ګوتمو باندې درویش کیږي نه، هر څوک په غټو غټو ویښتو باندې درویش کیږي نه، څوک صرف په تصبر اغوستلو باندې پیر صاحب جوړیږي نه. د کرامت او د پیرې او د ولایت او د معرفت او د درویشۍ دپاره اولنۍ هغه دا د علامه چې دغه انسان زندګۍ ته وګورې، د دغه انسان زندگی د الله او د الله د رسول د تعلیماتو دا او کنا که تعلیماتو مطابق وي دا د موږ د سر تاج دی، او که بیا صرف اور صرف د ځان دپاره څه شی جوړ کړی وي. یاد ساتئ ولایت هم خپل معیار دی، د ولایت او د پیرۍ هم خپل یو مقام دی، څه آداب دي، څه علامات دي د پاکو پاکو خلکو. الحمدلله زه به دا ووایم چې موږ چې کومو صاحبانو سره تعلق دی هغې صاحبانو کې سره بیا د سوچ او د فکر خبر هم نشته چې راشه دا علامه پکې وګوره او راشه دا علامه پکې وګوره. الحمدلله که هغه د مانکي صاحبان مبارکان دي، که د لنډي کوتل صاحبان مبارکان دي، که د تارو باچا سے مبارک دی، که دارنګې نور چې کومې استاني د ډاک پیر سے مبارک رحمت الله علیه، د هغوی زندګي هر چا ته معلومه ده چې هغوی ټول ژوند د الله او د الله رسول دپاره تېر کړی، د هغوی صبح او شام د الله او د الله د رسول د تعلیماتو دپاره و. الحمدلله ها که چېرې څوک بل طرف ته ځي هغه بیا هر چا خپل کار دی، خو چې مونږه کومې استانې خدای پاک را نصیب کړي دي هغه د ولایت استانې دي، د شریعت استانې دي، د طریقت استانې دي، د حقیقت استانې دي، د معرفت استانې دي او د الله او د الله تبارک وتعالی ته د نزدېکت استانې دي. الله کریم د مونږ د دغه څو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انعامونه زه مختصر باندې دعا وکړه. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و صحبه وسلم. رب کریمه په دغه ټولو ویناګانو باندې موږ عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. رب ذوالجلال د موږ نیکانو پاکانو خلکو معیت و دوستانه او د هغوی سره تعلق و نسبت نصیب فرمایي. رب ذوالجلال دغه ټول عرس شریف چې څومره ثوابونه دي ملنګ بجی رحمت الله علیه ته خصوصا بالعموم ټول امت محمدی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبرانو مبارکانو ته پوره ثوابونه ور رسوله کې حضور مبارک ته تحفتن هدیتن پیش کو دا روح مبارک په خوشاله کړه کې زموږ استاد څوک خپلوان رشتہ داران والدین خویندرونه مشایخ استادان وفات شوي الله کریم دې ټول ته پوره ثوابونه ور رسوله کې موږ به څه دعاګانې وکړو دعا چې الله پاکه د ستا دغه محبوبانو چې کومې دعاګانې غوښتي په هغې کې لویه برخه زموږ نصیب کړي. کوم څیزونه درنه غوښتي خدای هغه موږ ته هم نصیب کړي، کومو څیزونه امن و امان غوښتي الله کریم د موږ هغې څیزونه امن و امان نصیب فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.